السلام علیکم ملګرو. د انډیا وومنز ټیم د پاکستان د ښځو د وومنز ټیم له یو ډېر غټ شکست ورکړی دی. وان سایډډ میچ مقابله پکې د پاکستان د ټیم د طرفه شوې نه ده او مقابله کیږي هم نه، ځکه د انډیا چې کوم ټیم دی او د پاکستان چې کوم ټیم دی د ځمکې اسمان فرق دی د انډیا د وومن ټیم کې او د پاکستان وومن ټیم کې. د انډیا وومن ټیم سیریزونه وي، د وومن ټیم چې د کله انګلینډ سره سیریز، کله نیوزیلینډ سره سیریز، کله استرالیا سره سیریز. بل طرف ته د پاکستان وومن ټیم چې کوم دی د هغې چېرته داسې خاص سیریزونه هم نه وي، بل هغې پریکټس هم نشي کولی، د هغې خپل ځان له یو پریکټس ګراونډ هم نشته. لکه د حیرانتیا خبره دا ده چې د پاکستان د وومن ټیم ځان له خپل ګراونډ هم نشته دی. کوم میچ چې شوی دی په هغې باندې تفصیلا خبره کوو، د هغې سکور کارډ در سره شریکوم. وان سایډډ میچ شوی دی، انډیا پکې پاکستان ته یو ډېر غټ شکست ورکړی دی. مکمل سکور کارډ در سره شریکوم. هغې نه علاوه د پاکستان په وومن ټیم باندې هم خبره کوو. ډېر ټایم نه خرابو، سکور کارډ طرف له ورځو جي. سکور کارډ باندې که نظر واچو، پاکستان وومن لومړنی بیټینګ کړی دی، 108 رنزونه جوړ کړي. T20 میچ 19.2 اوورونه یې واخلي. ټوټل ټیم آؤټ شوی دی، 4 باله ته هم سپیر پاتې شوي دي جي. پاکستان له طرفې ګلفیروزه په 15 بالو 15 رنزونه، منیبه علي په 11 بالو 11، امین په 15 بالونو 25، عالیه ریاض په 11 بالو 6 رنزونه، ندا ډار د کپتانه د 11 بالو باندې 8 رنزونه دی جوړ کړي دي. توبه حسن په 19 بالو 22 رنزونه جوړ کړي دي، پکې له ښه سټرایک ریټ سره بیټینګ کړی دی. بیا اشرت جاوید دا په 1 بال 0، فاطمه سنا په 16 بال 22، سیده اروب شاه 3 بال 2، نشرو ساندو 1 بال 0 او سادیا اقبال 4 بال 0 رنزونه کړي دي. د انډیا طرف ښه بالنګ د انډیا بالرانو کړی دی. رینکو رینوکا سنگ 4 اوور 14 2 وکټې، پوجا وسټراکر 4 اوور 31 2 وکټې، دیپتی شرما 4 اوور 20 3 وکټې، زبردست بالنګ. رادا یادو 4 اوور 26 وکټ نشته. شریانکا پټیل 3.2 اوور کې 14 رنزونه او 2 وکټې دی ایشتلي دي. بیا ورپسې د پاکستان بالنګ وګورئ او د انډیا بیټینګ. انډیا ورپسې دا سکور ډېر په اسانه په 15 اوور کې چیس کړی دی، صرف 3 کلاډیانو. اوپننګ ډېر زبردست روانو، په 29 بالونو باندې 40 رنزونه شفالي ورما کړي دي. دا یو زبردسته بیټسمن دی. دا د انډیا د وومن ټیم روهت شرما دی. یا ورپسې سمرتی مندانا په 31 بالو 45 رنزونه دی کړي. دا ویرات کوهلی دی د انډیا د ټیم. دا دواړه چې کوم دی ډېر ټایم نه د انډیا ټیم کې دي او ډېر ټایم د انډیا له میچونه ګټلي دي جي. همالتا په 11 بالو 14 رنزونه، هرمن پریت کاور چې کوم دی په 11 بالو 15 رنزونه کړي چې دا نټ آؤټ هم پاتې شوې ده او دا هم یو زبردست بیټسمین دی. دا هرمن پریت کاور چې کوم ده دا زبردست کلاړي ده جي. روډریکس چې کوم دی په 3 بالو 3 رنزونه کړي دي. د پاکستان د طرف سادیا اقبال 2.1 کې 18 رنزونه، فاطمه سنا 2 اوورونو کې 15، ندا ډار 1 اوور کړي په هغې کې هم 10 رنزونه ورکړي دي. توبه حسن 2 اوورونو کې 14 ډېر زیات ایکسپنسیو بالنګ کړی دی. نشرو ساندو 4 اوورونو کې 1 وکټه دی، لږ ښه بالنګ کړی دی. سیده اروبا شاه په 3 اوورونو کې 9 او 2 وکټې، ټول نه ښه بالنګ پکې سیده اروبا شاه کړی. دا میچ د انډیا وومنز ټیم په 9 وکټو باندې د پاکستان نه ګټلی دی او 15 اوورونه ته هم سپیر پاتې شوي دي، 5.5 اوور ته سپیر پاتې شوي دي. نو د ویډیو سټارټ کې درله مو ووي چې د پاکستان وومن ټیم ډېر زیات کمزوری ټیم دی. دا نه د استرالیا مقابله کولی شي، نه د ویسټ انډیز مقابله کولی شي. د ویسټ انډیز د وومن ټیم ډېر زیات تکړه دی او د انګلینډ سره ښه کلاډیان دي. استرالیا سره ایشیاء پیری زبردست بالنګ کوي، ډېر تیز بال کوي. په ښځو کې ټول نه زیات سپیډ چې کوم دی د استرالیا ایشیاء پیری ده چې زبردست بالنګ کوي جي. نو دا اوس د وومن ایشیا کپ شروع دی جي. نو د پاکستان او د انډیا پکې لومړنی میچ شوی دی چې دا پاکستان په ډېر غټ مارجن باندې بایللی دی. دا مکمل سکور کارډ د ویډیو کتلو زیاته مننه جي. والسلام.